अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। सिफ़ात द उलूहियत साबित थी हग़ अल्लाह लरा च कुरान नाज़िल करे पे बंदा ददा द दې दپاره چې د شي د مخلوقاتو دپاره ویرونکي حل د مفرداتو مې درته څه ناڅه ویلی وو، اعتراضات او جوابات لګورئ. الحمدلله کې دا کم الف لام دی، دا تاسو مخکې کتابونو کې ویلي، هغه خبرې دوباره کوو نه چې کم تاسې مخکې کتابونو کې ویلي. خو دومره وایو که چېرې الف لام استغراقي شي نو دا بیا قضیه موجبه کلیه ده، بیا به معنا داسې شي چې هر هم ثابت دی الله لره. که الف لام جنسي شي نو دا به بیا قضیه طبیعیه شي، جنس هم ثابت دی الله لرا. او الف لام مهد خارجي شي صفات د الوهیت ثابت دی الله لرا، یا هغه صفاتونه خدای له ثابت شي، اشاره پکې هغه صفاتونه ته وشي چې قران او صحیح احادیثو کې الله ته بیان شوي دي، نو بیا به دا قضیه شخصیه شي. الحمدلله به قضایاو کې قضیه شخصیه شي. هلکه تاسو به پوه شئ ځکه حکم په شخص شوی کنه، شخص معین باندې. کم شخص باندې حکم شوی چې د الوهیت صفات دي، یا هغه صفات دي چې خدای ته ثابت دي په قرآن او صحیح احادیثو کې. او عهد ذهني خو کېدی نه شي ځکه مبتدا نکره راځي. تاسو په خبره پوه شئ. الذي نزل الفرقان دا صفت الله ده. تاسو قاعده ویلې ده چې حکم په یو محکوم علیه وشي او هغه محکوم علیه موصوف بصفتینی، نو دا مشعر ده په دې خبره چې علت د حکم دا صفت ده. لکه ته چاته وای اکرم زیدن العالمه، د زید عزت وکړه چې عالم دی، د هغه زید عزت وکړه چې عالم دی، نو حکم د اکرام دی واقع که په زید باندې او هغه دی موصوف که په صفت د علم، نو دا ستا خبره د دې دلیل دی چې علت د اکرام څه دی؟ علم دی. دلته اوس الذي نزل الفرقان دا صفت د الله دی او الله محکوم علیه دی په څه سره؟ په حمد سره. نو دا په دې خبرې آګاهي ورکوي چې علت د حمد څه شی دی؟ نزول قرآن دی. د خدای ته حمدونه ځکه دي چې قرآن یې نازل کړی دی. الذي نزل القرآن. علی عبده. اوس سوال دی چې مصنف د دې کتاب شروع د بسم الله نه بعد په حمد سره ولې وکړه؟ مشهور جواب دی چې اتباع د خیر الکلام وکړه د قرآن کریم او اتباع د حدیث د سید الانام وکړه او اقتفاء د سلف وکړه. بس بیا په تاسو اعتراض واردېږي چې دا خو یو حکم دی چې کتاب شروع د الحمدلله نه ولې وکړه، دا حکم خو یو دی او علتونه ورته څو رااله؟ درې. او د یو معلول دپاره خو درې علت نه یو علت. تاسو ویلي دي که معلول دپاره څو علت دی؟ او دلته د معلول دپاره څو علتونه رااله؟ درې علتونه. دا خو خبره نه ده. معلول دپاره ډېر ګڼ علتونه ولې نه وي؟ ځکه نه چې دا حکم په یو علت سره موجودیږي که نه، دې بل علت سره څه ضرورت؟
دا دویم علت چې راوړي یا به په دې حکم موجوده یا به نه موجوده. که حکم په نه موجوده نو بیا پیدا د علت توب څه شو، او که حکم په موجوده نو حکم خو مخکې په بل علت موجود شوی په دیم کې نو د تحصیل د حاصل راغی. نو د یو حکم د پاره یو علت ضروری دی، دلته د یو حکم د پاره څو علت راغلی. تاسو به جواب دوه جواب وکړئ. یو جواب بداو کې چې علت په دوه قسمه دي. یو علل په دوه قسمه دي، یو علل شرعیه دي او یو علل عقلیه دي. ستا دا کومه خبره چې وکړه چې د یو حکم د پاره دوه علت نه وي، ټیک خبره ده، خو دا په علل عقلیه کې ده. او مونږ چې د یو حکم د پاره درې علت ذکر کړ دا علل شرعیه دي. زمونږ فقه دې نه ډکه ده، یو مسله ذکر کی او بیا وایي حکمات په قرآن، اول دلیل د قرآن نه پیش کی، بل دلیل د حدیث نه پیش کی، بل د آثار د صحابه نه پیش کی. وایي چې دا علل شرعیه دي. علل شرعیه دا متعدد راتلی شي، علل عقلیه متعدد نشي راتلی. اجتماع د علل شرعیه و جائز ده، اجتماع د علل عقلیه و نه ده جائز. دا یو جواب شو. دویم جواب بداو کوي چې اجتماع په درې قسمه ده. اجتماع په څو قسمه ده؟ یو اجتماع علی سبیل الاجتماع ده. یو څه ده؟ یعنی درې وانه علتونه را جمع شي، درې وانه موجودي. د دې مثال دا ده، درې تنان دی او کوټې ته یو ځای ننوځي. دې پر پوښ. دویم اجتماع علی سبیل التعاقب ده. اجتماع یو رانه نوځي کینی، لږ شیبه وروسته بل رانه نوځي کوټه کې کینی، لږ شیبه وروسته بل رانه نوځي او کینی. دا اجتماع علی سبیل التعاقب ده، یو د بل پسې راتلل. دریم نمبر اجتماع علی سبیل البدلیت ده. هغه دا چې یو رانه نوځي کینی، بیا دې اوزي، بیا بل رانه نوځي، لکینی بیا چې دې اوزي بل انتظار یې هغه رانه نوځي. هلکه تاسو په پوه شئ. نو دلته خو اجتماع د علل راغلی ده، خو اجتماع علی سبیل البدلیت راغلی ده. او بده کومه اجتماع ده چې کومه اجتماع علی سبیل الاجتماعي، یا کومه اجتماع علی سبیل التعاقبي، او کومه اجتماع چې علی سبیل البدلیت هغه بده نه ده. مطلب دا شو چې یو د کتاب شروع د هم نه ولې وکړه، هلکه ځکه وکړه چې قرآن شروع ته شوې ده. دا دلیل ومنه. ښځه دا لرې که دا بل دلیل درته ویمه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث اقتدا یې وکړه. ښځه دا هم لرې که دا بله خبره درته کومه چې سلفو کتابونه د دې نه شروع شوي دي. نو اجتماع خو د عللو رانه کړه، یو علت موجود دی د حکم سره، یو ورسره موجوده وه. ته په خبره پوه نه شئ تاسې. هم د هغه ذات لره چې فرقان نازل کړی دی په بنده ده. اوس یو اعتراض دی، داسې ولې نه ویلې چې علی رسوله یا علی نبیه؟ د نبی اسلام خو ډېر ښه صفتونه دي، د عبودیت صفت یې دلته ولې انتخاب کړ؟ درې جوابونه دي. یو جواب خدا دی چې موافقت د قرآن وکړو. قرآن کې وایي الحمدلله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. هلته عبده و د فرقان سره نه دلته ذکر کې چې موافقت د قرآن سره راشي. دویم دا دی د نبی علیہ السلام خو ډېر اوصاف دي، او په ټولو اوصافو کې اشرف الاوصاف څه دی؟ عبودیت دی. عبودیت نو اشرف الاوصاف ذکر. تاسو په خبره باندې پوه شئ چې ذکر کړه اشرف الاوصاف. دا اشرف الاوصاف ولې دی؟ یا لکه ته به په دې بجو باندې راځي، بیا به سبا نه زه ورته اوس وایم چې سبا نه هغې ذریعه لي دروازه به بند دی. صحیح ده. یوه خبره ته جمله معترضه کوم. دا طالبانې باجه موږ یې جومات ته ولیږو 10-15 منټه مزلې. اوس موږ څه وکړو؟ زموږ مجبوري ده
ټول طالبان موږ نشو ضایع کولی مدرسې کې. زه خو سبق وایم چندو پسې خو نشم ګرځېدی، او چې ډېر طالبان په مدرسه کې اوسېږي هغوی خو ډېرې خرچې کېږي. تاسې به خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ. نو دې وجې نه او بل جوماتونو کې نږدې امامان چې دي که نه هغوی طالبان نه دي رکی، طالبان نه یریږي چې جومات به رانه ونیسي. حال دا چې طالب غریب خپل سبق وایي، چا نه جوماتونو نیولو پسې راغلی که سبق ته راغی، امامان ویریږي نو څوک اوس. نو موږ ته لږ لږ ملګري دی رامکشن کې یو جومات دی، مدرسه ده، او سړی ډېر د غټې زړه والی سړی دی، هر کال یې ورسره زمونږ شپږ ته طالبان دیری، خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي. او اوس هم دوه درې ځله ور ولېږل ټیزن دې وتښتي، لاړ شي ایسته وایي زمونږ وایي دغه دی ځای لرې دی. یقین وکړه چې دا څه 15 منټه مزل به زیات نه زیات 15 منټه دی، خو ورزش خلک کوي. 15 منټه پیاده طالب لاړ شي نو دا کمیږي څه. نو خو یوه خبره ده کوم داسې ټیزن طالب ته سبق ویل مزه نه کوي. که ټیزن یې اوس نه ځایي او که تکړه یې نو زما ته سبق د ټیزن نشي ټینګېدی. یقین به خدای وکړه چې نشی ټینګېدی، بیا به په منځ کې ټیزن ځي نو خوښه هم خپله ده. دا چې 15 دومره تکلیف سبق دپاره نشي برداشت کولی چې 15 منټه چې عدل مزل وکړي. او سبق چې د سړي مقصود هغه ډېر تکلیفونه برداشت کوي. مقصد د حصول دپاره خلک ډېر تکلیفونه برداشت کوي. او چې لاړ شي بلې مدرسې ته، او مطلب یې دی چې والله چې هلته سهولت نه و، دلته به دا مدرسه کې به اوسېږم. نو دا اوس طالب شو، تاسو خپله سوچ وکړئ. طالب خو د روجې نه یو ټارګېټ کېدي چې دغه ځای له به ځمه، دا درجه دلته ښه ویل کېږي دې ځای له به ځم، هر ځای چې هر ځای په دغه کې راوست. او بیا دا د دې وجې نه پرېږدي چې دا ځای 15 منټه مزل دی. نو تاسو وایئ چې دا د سبق طالب دی، یقین وکړه چې دا د سبق نه دی. چوس به راځئ په خپل ټیم باندې انشاءالله، چې سستی کېږئ به نه، واسکټ سم به تیز راځئ خپل ټیم له، او انشاءالله سبق به وایي د خیره. تاسو چې شوقي نو زما شوق به می، او چې تاسو سس پټ شئ نو موږ به کار خرابوئ. صحیح ده که نه؟ انشاءالله دې کال کې به همت کوئ. همت ډېر بهترین شی دی. او که چاته تکلیف یې لرې ځای کې څه خبره اتره هم خیر دی، الله تعالی به اجر درکوي. دا خو سبق دی، څه دنیا کار خو نه دی که نه؟ صحیح ده. او موږ اوس داسې نشو کولی، اوس مدرسه کې نه کېږي نو څه وکړو؟ که مدرسه کې ځای وی یا موږ سره مدرسه زموږ غټه وی نو اوس به تاسو سره ډېر طالبان به وی، خو اوس موږ مجبوري ده که نه؟ تاسې پرې پوه شئ چې سړی درس هم کوي یا ټول پیریډونه وایي او هغه چندو پسې هم ګرځي، نو هغه خو نه کېږي. نو موږ چندې مندې نه وي چې بچه سره وړل په خپله ټیک ده، او که نه نو بس هېڅ خبره نشته. خو تر اوسه پورې الحمدلله زموږ چې کوم ضروریات دی خدای پوره کوي. او دا دی چې غوښتلو پسې نه ګرځو او نه ورتلی شو. صحیح ده. نو سس کېږئ به نه. دا اوس چې دا یو راغی دا خبره مې د وجې نه وکړه. دا اوس چې راغی څه شه، اوس چې راغی لیټ به نه راځي خانه، تیز به راځي. اوله وجه دا ده چې دا د قرآن سره موافقت راشي. وصف د عبودیت یې ځکه نبی علیه السلام ته ذکر کړ. دویمه وجه دا ده چې ټول اوصاف کې اشرف الاوصاف عبودیت وصف دی نبي ته. اوس سوال دی چې عبودیت څنګه اشرف الاوصاف دی؟ نبی علیه السلام خو رسول دی، نبی دی، حبیب دی، ښه صفتونه دي. عبودیت بنده خو موږ او تاسو ټول یو که نه؟ څنګه اشرف الاوصاف؟ جواب دا دی چې د ټولو پیغمبرانو باره کې خدای وایي وکانو لنا عابدین، وکانو لنا عابدین، ټول زمونږ عبادت کوونکي. نو عبودیت د رسالت نه غوره وصف دی. وجه څه ده؟ په رسالت او نبوت کې انتقال دی د خالق نه مخلوق ته. خالق حکم در کې چې دا مخلوق ته اوسه، نو توجه دې چا نه راوړي؟ د خالق نه راوړي، چا ته متوجه شي. او عبودیت کې څه چل دی؟ توجه در چا نه کټ شي د مخلوق نه چا طرف ته. نو عبودیت کې عروج دی، بره ختل دی.
او پر رسالت او نبوت کې نزول دی د بره نه پیغام ښکته راوړل، نو کم یو غوره شه؟ عبودیت غوره شه. دې وجه نه د عروج په ځای کې خدای عبودیت ذکر کوي. سبحان الذي اسرا بعبده، دا د عروج مقام دی که نه، برتلو مقام دی، خدای بعبده ذکر کوي. او دې وجه نه عیسی علیه السلام اولنۍ خبره داسې نه وایي چې انی رسول الله، څه وایي؟ انی عبدالله تانی الکتاب وجعلنی نبیا، دا رسته وایي وجعلنی نبیا، دا رسته خبره ده. د صوفیاو یو خبره ده، د صوفیای کرامو چې ولایت غوره دی او که نبوت غوره دی. دا چې دا خشک مولین دا خبره واوري نو دستي پې فتوا ولګوي چې کافران شو. ځکه وایي دوی وایي چې ولی غوره دی او که نبي غوره دی. هغوی ولی او نبي نه دي یاد کړي. څه یاد کړي؟ ولایت او نبوت. اما هغه مطلب هر نبي ولی که نه او هر ولی نبی نه، عموم خصوص مطلق دی که نه. هر ولی نبی نه او هر نبی ولی. تاسې پې پوه شئ. نو چې هر نبی ولی شه، نو د دې خبرې مطلب دا دی چې نبی کې دوه صفته دي، یو پکې صفت د نبوت دی، یو پکې صفت د ولایت دی. د نبی دا ولایت غوره دی، پکې د نبی نبوت غوره دی. نو د جمهور صوفیانو دا مسلک دی چې د نبی ولایت د نبی د نبوت نه غوره دی. ولی؟ ځکه د نبی په ولایت کې عروج دی او د نبی په نبوت کې نزول دی. د نبی په ولایت کې توجه ده د مخلوق نه خالق ته، او د نبی په نبوت کې توجه ده د خالق نه مخلوق ته. هلکه عروج ښیي که نزول؟ نو ځکه علی عبده ویلې علی عبده. دریم دا دی چې عبد مضاف که هغه ضمیر ته چې هغه الله ته راجع دی. تاسو مختصر المعانی کې ویلي دي چې د اضافت یو شی معرفه بل اضافت شي، د هغې ډېرې فایدې دي. یوه پیدا یې دا ده چې تشریف پکې راشي. تشریف پکې د چا راشي؟ د مضاف تشریف پکې راشي. لکه عبدالخلیفه د بادشاه غلام دی، نو دې کې د غلام څومره عزت راغی د اضافت کې. نو علی عبده، عبد مضاف که چا ته؟ الله ته. نو دې کې تشریف ته او عزت ته مضاف دی، الله بنده دی. لیکون للعالمین نذیرا. لیکون کې ضمیر چا ته راجع دی؟ درې احتمال دي، دوه صحیح دی او یو غلط دی. اول دا دی چې یکون کې ضمیر الله ته راجع دی، نو معنا به داسې شي چې دا الله د مخلوقاتو دپاره ویرونکی شي. قرآن یې ځکه نازل کړ. دویم دا دی چې د یکون ضمیر عبد ته راجع شي، لیکون چې شي د عبد للعالمین د مخلوقاتو دپاره نذیره ویرونکی. دریم دا چې د لیکون ضمیر فرقان ته راجع شي، لیکون چې شي د فرقان د مخلوقاتو دپاره ویرونکی. اول احتمال غلط چې د یکون ضمیر چا ته راجع شي؟ الله ته راجع شي. بیا به معنا داسې شي چې الله د مخلوقاتو دپاره نذیر شي. نو دا نذیره دا خبر د لیکونه دی، او خبر حملی په اسم. یکونه کې ضمیر الله ته راجع شه، او د خدای په نومونو کې نذیر نشته چې الله د مخلوقاتو دپاره نذیر شي. اسماء د الله تعالی توقیفي دي، په هغې کې نذیر نشته. ځکه د یکونه ضمیر الله ته راجع کول غلط. پوه شوئ که پې پوه نه شوئ؟ که د یکونه ضمیر عبد ته راجع شي، بیا به داسې شي چې د عبد شي د مخلوقاتو دپاره نذیر. پوه شئ پې؟ نو اسناد د یکونه به بیا د ضمیر ته حقیقت شي. پیغمبر خو مخلوقاتو دپاره ویرونکی دی که نه؟ صحیح خبره ده، حقیقت دی. یا د یکونه ضمیر فرقان ته راجع دی چې دا فرقان نذیر شي. فرقان خو نذیر ویرونکی نه دی که نه؟ په فرقان خو نبي ویرول کوي، نو بیا به د یکونه نسبت مجاز شي. هلکه تاسې پې پوه شئ؟ او تاسې ویلی دي چې حقیقت غوره دی د چا نه؟ عمل بالحقیقت غوره دی. خو دا په هغه صورت کې چې قرینه نه وي.
او چې قرینه وي نو بیا مجاز اشرف دی د حقیقت نه. دلته د یکون ضمیر فرقان ته راجع کول پکار دي ځکه وصف د فرقان دی. هم د هغه ذات سره چې فرقان په بنده نازل کړی دی دپاره چې دا فرقان د مخلوقاتو دپاره نظیر شي. اگر چې مجاز دی خو دلته سیاق ته چې وګورې مجاز دلته معتبر کول پکار دی. پوه نه شي. نظیر څه صیغه ده؟ نظیر د نکیر په وزن دی، مصدر دی. لکه نکیر چې څنګه مصدر دی. او سوال دا دی چې لیکونه چې دا د عبد شي نظیر شي، دا نظیر خو حمل دی په عبد باندې، دا خو حمل د مصدر په ذات راغی. یا فرقان نظیر دی نو حمل د مصدر په ذات راغی چې فرقان دی. دا خود سے شو لکه زیدون عدلون یا زیدون صومون. زید روجه ده، روجه خو نه ده، روجه نیون کې ده، صائم ده. دا حمل خو نه صحیح کېږي. پې پوه نه شئ. جواب دار چې دا حمل مبالغتن ده لکه زیدون عدلون کې. زید بیخي عدل ګرځېدلی، تاسو ویلي دي که نه؟ او یا دا چې نظیر په معنا د منذر سره دی نو ذات مع الوصف شو، حمل د ذات مع الوصف په ذات راغلی. هلکه تاسو پې پوه چې منذر دی. اوس اعتراض دی دا عبد او دا فرقان لکه څنګه چې منذر دی همدارنګه مبشر هم دی کنه. لکه انذار چې کوي نو تبشیر هم کوي، د جنت زیری هم ورکوي او ویرول د دوزخ نه هم کوي، دواړه کاره کوي. دلته صرف نظیر ولې ذکر کوي؟ سوال پوه شئ. تاسو به جواب وکئ چې نظیر ځکه ذکر کا چې په نظیر کې عموم دی او په تبشیر کې خو عموم نشته. ځکه تبشیر خو یو څو لږو خلکو ته دی، نیکان خلک خو ډېر لږي، او انذار خو نیکانو بدانو ټولو ته دی که نه. نیکانو دپاره هم انذار پکار دی که نه. انذار کې عموم و نو دا یې ځکه ذکر. دویمه وجه دا ده چې نظیر یې ځکه ذکر که چې د فتحدا سره مناسبت راشي. فتحدا خدای چیلنج د قرآن د مقابله ورکړي. چیلنج چاته ورکړي؟ مخالف ته که موافق ده؟ موافق مقابله د قرآن نه کوي، مخالف یې کوي. او مخالف دپاره انذار پکار دی نو د فتحدا د موافقت د وجې نه نظیر ذکر کړي. هلکه پې پوه نه شي. درېیمه وجه دا ده چې انذار دا د تبشیر نه دغه دی، ښه دی، اهم دی. ولې اهم دی؟ ځکه چې په انذار کې دفع د مضرت ده او تبشیر کې، او تاسو ویلي دي چې دفع د مضرت اولاد د جلب د منفعت. خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شئ. پوه شئ. فتحدا باکثر صورت من صوره، چیلنج یې ورکړ په یو لنډ صورت د صورتونو د قرآن نه. چاته چیلنج ورکړ؟ مساقع الخطبا، او د غټ آواز خطیبانو ته. من العرب العربا، د خالص عربونه. فلم یجد به قدیره، پیدا یې نه که به په دې تحدی سره قدرت لرونکي. تحدا تحدي څه ته وایي؟ چیلنج ته، دعوت د مقابله ورکول، دې ته تحدي وایي. چیلنج ورکړه په اکثر صورت سره. دا صورت سره چیلنج ورکړه. فاتو بصورتن، او دا اکثر د کم ځای نه معلوم که چې صورتن کې تنوین د تقلیل لپاره یو ورکوټی صورت. پې پوه شئ. تنوین پکې د څه دی؟ تقصیر دی. من صوره، د صورتونو د قرآن نه، د بل کتاب صورت نه و، د قرآن صورت. مساقع د مسقع جمع ده، لکه منابر چې د منبر جمع ده. مساقع د مسقع جمع ده، لکه منابر چې د منبر جمع ده. مسقع چاته وایي؟ البلیغ، چې بلاغت پکې ډېري، یا العالی الصوت، چې آواز یې اوچتي، دې ته مساقع وایي. خطبه د خطیب جمع ده، بلیغ ته وایي. که
که د مسقا معنا هم بلیغ شي او د خطیب معنا هم بلیغ شي نو اضافت د مساقی خطیب ته دا داسې دی لکه اضافت د لیس چې اسد ته وشي اضافت د شی دی الی نفسه او که د مساقی معنا د مسقا معنا عالی الصوت شي نو بیا اضافت د مساقی خطیب ته بیا صحیح دی د اوچت آواز والا خطیب خطیب چاته وی الذي یاتی بالخطبه چې خطبه پیش کوي دی ته خطیب وی خطبه څه ته وی الکلام البلیغ المقول على رؤوس الاشهاد بلیغ کلام د خلق په مخ کې خلق وی دی ته خطبه وی فلم یجد به پیدا نکا دی نبی علیہ السلام پیدا نکا مفعول حذف دے فلم یجد احدا به قدیرا ایسو کے پیدا نکا به پدے تحدی سرا چلن سرا قدیرا قدرت لرون به ضمیر چا تراجے تحدی تا تحدی مصدر تا چکم پا پہلی ماضی تحدا کے پٹ دے پیچھے بھی قدیرہ قدرت لرون کی نو اس وقت پہ کی قدرت لرون کی نو یعنی دا قرآن کریم یا ورکوٹ آیات مقابلے تا پیش کر اس وقت دا مقابلے جوگا پیدا نک چی مقابلہ ہو کی مطلب بانے ورسے دے دا قرآن اجاز بیان کر وَأَبْهَمَ مَنْ تَصَدَّى لِمَعَارِضَتِهِ من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتی حسبوا انہم سحروا تسحیرا تحت لفظی ترجمی تو ہو رہی وَأَبْهَمَ خاموش ایک من حغسوک تصدى چمخرا واناو لمعارضتی دا قرآن مقابلیتا چاغسوکو من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان دا عرب پسیحان او دا عرب بلیغان دا عرب پسیحان او بلیغان چې د پیغمبر او د قرآن مقابله تر مخه کړه نو نبی علیہ السلام خاموش کړه دسی خبرې ورته پیش کړي چې دوی سویل نشي وابهم معنا واسکت حتی حسبو تر دې چې دوی ګمان وکړنهم سحر تسیر چې په دوی جادو شوه به جادو دی به بالکل خاموش شو به په مونږه جادو کړي ځکه چې سره ملامت راشي نو څه خو به وایي کړ دی په مونږ جادو شوه پوه نه شو افهم يفهم افهام د باب فعلنا اسکات ته وای افهم معنا د اسکت اصل کې د افهم د فهم نه اخیستل شوی فهم سکرو ته وای سکار په جنای لرګي دی بل کړل سکروټه ته جوړ شو سکروټه بند شي نه غیر سکار جوړ شو سکار توري کسبینی توری و افهم معنا دا د مختور ایک منګ وی پلان کې مختور شو مخې نه تور شوی مخ تک سپینی خبره کې بند شي کنه ته ورته دلیل وای او غته دلیل نه ورځي نو مخې تور نو افهم تخبل معنا دا دا و افهم مختور ایک من هغه څوک تصدى لمعارضته تصدى چې مخې راړولې ولې معارضتي مقابله ده دي دای مختور ایک معارضتی کی ضمیر قرآن تم راجے کی دیشی فرقان توابت تهم دا سوکو دا من تصدى سوکو چچا مخراڑا ولی و دا قرآن مقابلی تا اگر دا عدنان پوسحاو و دا قحطان بولغاو دا پوسحاو نسبت عدنان تاوکو او دا بولغاو نسبت قحطان تاوکو عدنان و قحطان دوارا دا عرب مشران پلاران دا تفنن پل عبارت تے سدے تفنن پہ عبارت بھی جنہیں عبارت کے الفاظ بدل بدل راوڑی مطلب یہ بھی لکہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس دا اس تفنن پہ عبارت الناس یو شے دے او علتا دے ورطا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس مضافون دے ورطا بدل کر دا تفنن پہ عبارت
یا لفظ یو دی الناس الناس معناګانې دی د الناس الناس جدا جدا واخیستی. اول ناس نه مراد څوک دی؟ ماشومان دي. د دویم ناس نه مراد ځوانان دي او د دریم ناس نه مراد څوک دي؟ سپین ږیري دي. درې طبقې خلک دي که نه؟ معنا به داسې شي قل اوایا اعوذ پناه نیسم برب الناس په رب د ماشومانو چې تربیت ته ضرورت لري. قرینه به پرې رب شي که نه؟ ملک الناس بادشاه د نوجوانانو چې سیاست ته ضرورت لري نو ملک دا پې قرینه ده که نه؟ الہ الناس معبود د سپینګیرو چې عبادت ته ضرورت لري. سپینګیرو عبادت ته ضرورت لري که نه؟ لفظ د الہ پې دلیل دی ځکه الہ عبادت معبود ته وایي هغه ذات چې دا عبادت کی. دې ته تفنن په عبارت وایي. نو دلته هم تفنن په عبارت وشو. عدنان ته فصحا مضاف کړه او قحطان ته بلغان مضاف کړه او عدنان او قحطان دواړه یو شی دی د عرب ته مراد. بعضې وایي د عرب دو قبیلې دي یو ته عرب عاربه وایي او بل ته مستعربه وایي. نو عدنان د عرب عاربه او پلار دی او قحطان د مستعربه او پلار. خلاصه دا ده چې د عربو د هر قوم فصیحان او بلیغان راغله خو د قرآن مقابله یې ونه کړه. حتی حسبو تر دې چې دوی ګمان وکړو انهم سحروا په دوی جادو شوی تسیره په جادو کولو سره. سحر څه ته وایي؟ کل ما لطف ماخذه ودقه چې د هغې راګیرول ډېر نرمي سړی پې نه پوهېږي دې ته سحر وایي. چې ستا به پې ګمان هم نه یو کار وشي نو دې ته سحر وایي. پوه شي پې هر پټ کار ته سحر وایي. ثم بین للناس بیا نبی علیہ السلام خلقو ته بیان کا ما هغه کتاب نزل الیهم چې دوی ته نازل شوی دی. څنګه به ورته بیاناو؟ حسب ما عن لهم په اندازې هغې عن لهم ظهره لهم چې ښکاره به شي دوی ته. عن لهم ظهره لهم چې دوی له به څومره ښکاره شي. خدای به چې څومره ښکاره که دوی له نبي علیه السلام ورته بیان من مصالحهم د مصلحتونو د دوی نه. لیتدبروا لږ لږې ولې نازل راول؟ لیتدبروا آیاتي چې سوچ وکړي په آیاتونو د ده کې. ولیتذکر اولو الالباب چې نصیحت واخلي خاوندان د عقلونو تذکیره په نصیحت اخیستو سره. بینا تبیین ښکاره کولو ته وایي. حسب ما عنا حسب په معنا د قدر سره دی. قدر ما ظهر لهم من مصالحهم د دوی دینی او دنیوي مصلحتونه به چې څنګه ښکاره شو نو قمره به ورته راغلی. یتدبرو تدبر څه ته وایي؟ النظر فی عواقب الامور د کارونو په انجام د هر کار انجام ته کتل دې ته تدبر وایي. تدبر او تذکر څه ته وایي؟ ویښېدل. الباب جمع د لب د عقل ته وایي. اصل کې لب مغز ته وایي او عقل د انسان مغز د انسان خو مقصود نه دی، عقل مقصود دی. بادام کې دننه مغزي او پاس دا دغه چې کوم دی دې ته قشر وایي. څه ورته وایي؟ او د دې پاس دا کلک پوستکی نه دی، دې د پاسه چې په ونه کې نو یو بل پوستکی هم دی شین کتلی هم دی، هغې ته قشر القشر وایي. څه ورته وایي؟ نو عقل چې کوم دی زمونږ لب دی، لب او دا بدن چې دی دا قشر دی او دا جامع قشر القشر دا څه دی؟ اصل شیخ مقصودی خو هغه دی که